الرحمن الرحیم. دا تاسو وینئ دا یو جبل جیس دې ته وایي، یو چوټي ده دوبۍ کې جبل جیس. او دا موږ لاندې نه هایکنګ وکړو، هغې سر ته لا پاتې وو دغه جنډې ځای ته. او دا پکې د ریسټ لپاره ځایونه جوړ شوي دي، څوک ستړي شي دې ځایونو کې بیا دمه کوي. د اوبو هر سیستم پکې موجود دي، د ناستې ځای پکې موجود دي. او دا تاسو وینئ دا غرونه دي، دا وچ غرونه دي، بوټی موټی شینکۍ مینکۍ هغه پکې هېڅ نشته. او په دې لاندې ټرایل باندې موږ رالو، دا لاندې ټریک دی، هغه ګاډی چې ښکاري د هغه ځای نه موږ راوختو. دا زموږ دا ملګري را روان دي، شفیق دی، جاندا دی، ضیا دی، کوزي نه را روان دي ټول. او دا هغې کوز ځای نه روډ نه راوختو پیدل په دې لارو باندې، کافي لاره ده. او اوس به مخکې هغه ځای ته به چې دی نو خېږو. په دې کې چې لار نشته، خو دا لارې پکې جوړې کړي دي، دا پاټکې ماټکې پکې جوړ کړي دي، ځکه چې دا ډېر ګران غرونه دي. په دې کې ختل ډېر چې دی نو مشکل دی او ډېر سخت ګران دي. په دې کې خطه چې دی نو په هر اسانه باندې نه کېږي. شفیق راوختو، تاسو لیدی شئ. او دا ټریک یې ووهلو، او دا نور زموږ لاندې ملګري را روان دي. دا دی ضیا رحمان، هغه هم راوختو. او دا جان دی را روان دي. دا سخته لاره یې ووهله، او مخکې به په دې لار باندې موږ ځو. دا دی اوس موږ پورته روان شو. دا پاټکې پکې جوړ کړي دي دا پیدل ختو دپاره. که دا پاټکې پکې نه وی بیا پکې دا لار بیا پکې تله نه کېده. هایکنګ دپاره چې دی نو زبردست ټریک دی. او بره ډېر های چوټي ده، او اکسیجن کمی هم پکې محسوسه وو. ساونه هم رامات شوي دي. ډېره سخته چوټي ده. دا روډ تاسو وینئ، دا لاندې دا چړایانې ښایسته روډونه یې جوړ کړي دي دې غرونو ته، هر ځای ته. دا ایریا 5 ریسټ ایریا ده، یعنې 5 د ریسټ ځایونه چې دي نو هغه موږ ووهله، مخکې روان یو. دا ډېر وچ غرونه دي، ځکه دلته بارانونه نه کېږي. دا بوټي دا وچ شوي دي څوکړې د لاسه. او بېزې پکې هم ګرځي، ځای په ځای باندې بېزې پکې وي. خو ابوزې ته هم چې دی نو مشکلات یې، ځکه چې شنه ګیا پکې نه میلاوېږي بېزو حیواناتو دپاره. چې باران کېدی په دې باندې به شنه ګیا به پکې وی. بل په دوبۍ کې نه له زیاتې ونې چې کم دي نو هغه د کیکرو ونې دي. او ځای په ځای پکې نیم دا ونې هم شته دی. دا اوس دا غوړاسکی دی، وچېدو ته روان دی، وچېږي. هو غوړاسکی هم هله کېږي چې اوبه یې ورته باران کېږي. دا غوړاسکی هم وچېږي، روان دي، وچېدو ته قابو دي. هو په دې مونږ د دغه نه رالو، د رسول خیمې د خط نه، د اکرام دلیل نظام دلیل د ډیرې نه رئیس راوړو په ګاډي کې. شیخ رئیس و، دا زموږ ملګری دی، اډۍ دی. ما په خپله کوز پاتې شو، زما خیال دی مخکې چېرته راغلی دی. دا تاسو وینئ دا خوا بله ایریا ده، هخوا څوک ګاډي نه پرېږدي، باډر دی عمان ته، نور ملکونه دي بیا هغې ځایونو ته دي. دې چوټۍ ته موږ راقابو شو، تقریبا بره ورځو. په دې چوټۍ باندې دا جنډه چې دی تاسو وینئ دوبۍ جنډه ده، هغه لګېدل ده.
دا بس تقریبا موږ راورسېدو دې چوټۍ سر ته شفیقه تقریبا څو ټایم کې به راوختو تقریبا 20 منټ خو به زموږ شوي چې را روان شوي یو او دا موږ راورسېدو دې چوټۍ ته دا جنډه تاسو وینئ او دا بورډ لګېدلی دی دا تاسو وینئ ټول ډیټیل په دې بورډ باندې لیکلی دی جبل جیس هایکنګ ټرایلز دا څومره دی 1415 میټر دی میټر 1415 میټر موږ ووالو او دې چوټۍ ته چې دی نو موږ راوختلو او ډېر ستړي شو ځکه ډېر ګران غر و نه تاسو وینئ دا لاندې ایریا ده مخامخ دا ټوله دوبۍ آبادي ښکاري سمندر غاړه ده موسم صفا نه دی نو صحیح صفا نه ښکاري ها شفیقه څنګه و دا راختل دا هایکنګ څنګه و ډېره مزه یې وکړه ها ستړي کړو هو ستړیوالی خو ډېر وکړو خو نور ښه انتظام یې کړی د اوبو انتظام یې ډېر مزدار دی یوه وکړه که دوه په هر ځای کې اوبه او د دمې ځګې یوه د یوه خو ډېر صوبه فوټ په بلندې باندې دا 1415 میټر 1415 میټر باندې چوت دی دا دغه غر دا څوکه او څه مې خولې رانه وایستې هو تا څه وایې زیا چپکېږه څنګه و دا چکر و چکر خو ډېر مزیدار دی هایکنګ شیخ رئیس مزه وکړه هغه مونږ یې خوا دې خوا ځای ته نه بوځي دا پیدل سفر به کې ډېر خوند وکړو راځئ رانه ووته خو خوله ځای ډېر مزیدار دی دا پیدل ګرځېده دا د انسان ټولې بیمارۍ ختموي او دا ډېر په غرونو کې ګرځېدل د دې سره وجود بلډ پریشر شوګر دا هر څه نارمل کېږي راوخته یې جال نه زما خیال چې ستړی سخت کړی و سینې هم خرابې نه شي بوټلا پکې راوستو ډېر سور ځګی و خو بس راختل ډېر ګران و بوټي چې په دې باندې وای نو بیا به دلته موسم یخ به وای خو موسم ښه کافي ګرم دی وریځې مریځې راغلي خو باران پته نه لګي الله دې رحم وکړي په دې غرونو کې شینکۍ نشته جان لا تاسو پکې څه وایو دا راختل څنګه و ګران و که اسان و ماشاءالله ځګی خو ډېر مزدار دی او ډېر سور ځګی دی خو 20 منټ لاره ورته ډېره ګرانه شته راخته ګران دي او دا تقریبا 20-25 منټ کې موږ ورته راوختو او ډېره نیغه چړۍ ده خوله خو رانداسې لاړه چې په دې هغه کې وښکاري بس په کوزېدو کې الله خیر کړي څنګه وي دا شفیق دی ته څه وایې شفیقه څنګه و دا راختل و راختل خو ډېر په مشکله راوختو او خولۍ مې رانه ډېره بوتله دغه ورزش هم ډېر مزه وکړه مزه ډېره وکړه ورزش هم وشو او بېګاله به چې کومه ده مولوي صاحب و ښه خوب به وکړي هو که نه ستړي شو او بهی دوبۍ ته راځئ دوبۍ به لار راځئ سیل کوئ او بیا ځئ همداره مولوي صاحب چې کومه دی نو وګوره ماشاءالله ماشاءالله موږ چېرته و دا ځای چېرته دا وایي په ما په خوب به چېرته کې لیدلی چې په خوب کې به داسې هم چې کومه دی نو دا ځای کې ښه د سور ځګی دی او خاموشي ده ښه پرسکون ماحول دی